عزتمندو مسلمانانو وروڼو چې په دنیا کې کم مسلمان دی بل مسلمان نه ګرمي لوږه تنده لرې کولو دپاره خپل جدوجهد کوي کوشش کوي نو الله جل جلاله ډېر غیرتي ذات دی. په خپلو مېلمنو باندې د مدرسو طلبه کرام علما کرام دا د الله جل جلاله د قرآن د احادیثو مېلمانه دي نو الله جل جلاله په خپلو مېلمنو باندې غیرت کوي نو انشاءالله چې هغه مسلمان نه به په قبر کې ګرمي لرې کړي نو انشاءالله چې الله جل جلاله به حشر په میدان کې چې سخته ګرمي وي داسې مسلمانانو ته به الله جل جلاله د عرش د سوري لاندې ځای ورکوي چې کم مسلمانان نن په طلبه کرام علما کرامو باندې تکلیف دی ګرمي ده د هغې لره کولو کې خپل کوشش کوي نو الله جل جلاله به دوی ته بند لارې کولاو کړي. هره مسله به د دوی الله پاک دنیا کې حل کړي آخرت کې به دوی دپاره د دوی مردگانو دپاره به صدقه جریه شي دوی مردگانو ته به د دې یخوالی ورسي او کم مسلمانان چې شتمن نه دي درد لري مینه کوي محبت کوي نو هغه د دعاګانې کوي زموږ میسج د بل چې نورو مسلمانانو ته ورسوي شتمن مسلمانانو ته زموږ دغه میسج ورسوي نو دوی به هم انشاءالله په دې کار خیر کې برابر حصدار وي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زما محترمو الله رب العزت موږ ته قرآن عظیم الشان کې حکم کړی دی چې تاسو د نیکۍ په کارونو کې بل سره تعاون کوئ. نیکۍ کارونه د جومات مدرسې جوړول دا هم د نیکۍ یو کار دی. زموږ دارالافتاء والقضاء پېښور د ډېر مودو راځي چې کوم دی د دین اسلام د مسلمانانو د عقایدو د هغې د نظریاتو اسلامي مسایلو د هغې په خدمت کې چې کوم دی مصروف عمل ده. زموږ د دارالافتاء نگران رئیس استاد العلماء استاد المفتین شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیه الحمدلله هغې یو ډېر لوی عظیم خدمت د دین هغه روان کړی دی. موجوده وخت کې د دارالافتاء والقضاء پېښور چې کوم لوی خدمات دي په هغې کې تاسو موږ سره ګوري د علما چې کوم د مدرسو نه فارغه شي 8 کاله علم دورې حدیث هغه علومو نه فارغه شي نو دا علما بیا مخکې تخصص فی الفقه کول غواړي فی القضاء کول غواړي چې هغې ته د مفتی او د قاضي کورس ویلی کېږي نو دا علما حضرات موږ سره دغه کورسونه کوي مفتیان جوړېږي قاضیان جوړېږي بیا د دین خدمت مخکې د مسلمانانو رهنمایي کوي نو الحمدلله زموږ دا جامعه هغه په دې خدمت کې مصروف عمل ده. دلته علما حضرات هم راځي عالمات هم راځي د پېښور د علاقې نه علاوه بهر ښارونو نه بهر صوبو نه بلکې بهر ملکونو نه هم الحمدلله موږ سره چې کوم دی هغه د نیټ په ذریعه باندې خلک تخصص کوي او دارالافتاء والقضاء پېښور ته دا اعزاز حاصل دی چې هره هفته د اتوار په ورځ براه راست پروګرام په ذریعه باندې د سوونو زرګونو بلکې لکونو مسلمانانو د هغې چې کوم مسایل د هغه اوري او هغې ته د شریعت د قرآن او سنت په رڼا کې چې کوم دی د خپلو مسایلو اسلامي حل هغه میلاویږي. موجوده وخت کې موږ سره ځای هم تنګ دی خو د هغې باوجود ګزاره کېږي خو د بجلۍ حالات داسې دي تاسو ته پته ده چې ډېر تکلیف وي علما حضرات چې راشي میلمانه راشي نو ډېر تکلیف وي دلته د بجلو مسله وي نو سولر د پلانټ دپاره موږ د مسلمانانو نه دا گزارش کوو چې تاسو موږ سره په دې امت کې تعاون وکړئ د سولر لګولو دپاره که څوک پوره سیسټم راته کولی شي که نه وي جزوي طور باندې څوک د یو پینل د 2 پینلو د هغې موږ سره تعاون کول غواړي نو زموږ چې کوم دارالافتاء بینک اکاونټ نمبر دی کوم رابطه نمبر دی تاسو ته په سکرین باندې ښکاري په دې تاسو موږ سره رابطه کولی شي خپل صدقات زکات عطیات هغه په دې مدونو کې موږ سره جمع کولی شي او د دې نه علاوه د سولر دپاره خصوصا چې کوم بیرون ممالک دي اندرون ملکي کوم صاحب استطاعت الله چاله چې کوم دی وس ورکړی وي نو د دنیا او د آخرت د خوشحالو دپاره تاسو ته موږ دا درخواست کوو چې موږ سره په دې امت کې تاسو تعاون وکړئ. الله رب العزت به ستاسو قبرونه چې کوم دی یخ کړي ستاسو الله رب العزت آخرت به ښایسته کړي او د دنیا او د آخرت د خوشحالو ذریعه به وګرځي د خپل والدینو د هغې دپاره صدقه جاریه د خپلو بچو دپاره خپل ځان دپاره صدقه جاریه نو د سولر پینل لګولو دپاره موږ سره تاسو بھرپور تعاون وکړئ. الله رب العزت زموږ ستاسو د ټولو دنیا او آخرت هغه خوشحالي نصیب کړي او الله رب العزت ټول دیني مراکز د هغې حفاظت وکړي او څومره ضروریات چې دي الله رب العزت د خپل در نه هغوی ته خپل وسایل هغه چې کوم دی مهیا کړي. الله مو خوشحاله جزاکم الله.